مفتي صاحب نن سبا درس تدریس کم ځای کې روان دی مطلب کم ځای زما جمعې مونځ خو په دغه جامع مسجد زرغونی حیدرآباد کې جمعې مونځ وي او دارنګه د هفتې او د اتوار په ورځ باندې په همدغه مدرسه کې تخصص فی الفقه سپیشلایزیشن ان فقه نو ما ته پته ولګی چې دا ښه کار څوک خپله نه ګوري بس مطلب تا ته در حواله کړي چې ته یې وګوره ثواب مونږ له رابخي او دارنګه د دوی اختلاف د وجې نه خلکو ایمانونه تباه کېږي لګیا دي په دین اسلام باندې قسمه قسم سوالونه راوچتېږي ټول عمر لکه مونږ وګورو نو اول فرست کلاس وي بیا سیکنډ وي بیا ترډ وي خو که چېرې یو کس دی او هغه په فورث کلاس کې ناست دی او مور او پلار وایي چې نه دا مونږ په سیونت کې کېنوو په سیونت کې به څو ځل فیل کېږي لازمه چې دا نو دا ولې بې وخته د فور کلاس سټوډنټ سیونت ته مونږ پروموټ کړو نو بیا فیل کېږي په هغې کې د چا نقصان دی د مور او پلار دا کردار نو بې وخته چې کله مور او پلار ماشومانو له سوشل میډیا اجازت ورکړي په کور کې ورته وای فای لګولې وي دارنګه د موبایل آیفون موبایل د درې سترګو موبایل نو ولا په قرضو باندې ولا واخلي نو که سبا له بیا دا بچي د مور او پلار نه فرمانی کوي نو لومو انفس لا تلومونی ولومو انفسکم قیامت پر ورځ باندې به شیطان هم دا خبره کوي رب العالمین به ورته فرمایي هغه یو منظر به راځي چې دا کسان به رب العالمین ته ووایي چې دغه شیطان مونږ ګمراه کړي یو شیطان به ورته وایي چې ما خو درته صرف لاره ښودلې وه در باندې کړي خو ما نه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران وطنکو J91 نیوز سره زه یم عزیر خان. ګران وطنکو څنګه تاسو ته پته ده چې مونږه مختلفو شخصیاتو له ځو کو سیاسي وي کو عالمان وي کو نور داسې کم شخصیات وي هغې له مونږ ځو مونږ د هغې د پروفایل حوالې سره انټرویو کوو نور مختلف خبرې ورسره هم کو د هغې د زندګۍ حوالې سره نن ما سره دلته کې مسجد زرغوني کې ډېر محترم شخصیت ناست دی چې نوم یې دی ډاکټر مفتي اکرام الله جنیدي صاحب هغې سره به خبرې اترې کوو د هغې د ژوند حوالې سره به خبرې اترې کوو هغې په مخ کې خبرې کول زما لپاره ډېر ګران کار دی خو راځئ هغې ستاسو سره ملاوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله مفتي صاحب څنګه جی صحت الحمدلله عزیر خان تاسو څنګه خیر دی جی مفتي صاحب تاسو د وخت راکولو ډیره زیاته مهرباني نه جی ډیره مهرباني تاسو دلته راتلو مونږ شکریا ادا کوو چې زمونږ د خپل پروګرام د کولو او په دې کې د ناستا او د کتونکو سره مخامخ کېدو موقع مو راکړه ستاسو او د ستاسو د ټول ټیم او د چې کوم د ستاسو چینل دی د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ډېره مهرباني مفتي صاحب. ډېرو خلکو ته به خو پته وي چې مفتي صاحب د کم ځای دی خو زمونږ کتونکو ته دا ووایه چې مفتي صاحب پیدایش کم ځای کې شوی دی مطلب سکول یې کم ځای کې ویلی دی زمونږ کتونکو ته هغه ووایه. ښه جي زما خو بیسیکلي چې کومه علاقه ده هغه مخکې خیبر ایجنسي وه اوس ضلع خیبر شو. په خیبر کې زمونږ د زخخیل قوم سره تعلق دی. په زخخیل قوم کې سلطان خیل دی او په سلطان خیلو کې دننه اعظم خیل راځي او که ساده ووایم چې زمونږ د علاقې معروف شخصیت ایوب خان ملک کله چې هغه لویه کلایم ده د دې سره مضافاتو کې زمونږ استوګنه ده او زما د ابتدایي د تعلیم په حواله سره سکول کې زمونږ د حجرې مخې ته یو سرکاري پرایمري سکول دی هغې نه ما آغاز وشو بیا مخکې درېیمه پورې ما دلته وویلو او هغې نه بیا زمونږ د کلي نه په داسې 1.5 کیلومیټر 2 کیلومیټره فاصله کې یو پرایویټ سکول کو او په هغې کې بیا ما لږ سبق وویلو او تقریبا څه 8مه پورې ما هلته وویلو بیا هغې نه بعد 9م او 10م بیا زما چې کوم مونږ نه لږ لرې سکول دی های سکول په هغې کې ما محمد خان های سکول کې هغې کې ما سبق ویلو او دارنګې ابتدا چې کوم ده د سکول د دې نه وشوه او بیا په دغې سکول په دوران کې بیا یو جومات مونږ سره نږدې هغې کې ما سبق شروع کړو د درس او د تدریس والا څه د علم کورس ویلی شي دینی کورس ورته ویلی شي جومات کې بیا جومات نه یو مدرسه کې او مدرسې نه بیا راغلو اعلی تعلیم دپاره اسلامیه کالج ته او دارنګې د مدرسې د تعلیم بیا راغلو دلته زمونږ ام المدارس جامعه جنیدیه غفوریه کارخانو مدرسه کې او بیا لاهور کې او بیا فیصل آباد کې او دا یو سلسله تېره شوه. بل دا راته ووایه مفتي صاحب ډېر خلک وایي د مفتي صاحب استادان څوک وایي دا راته لږ ما استادانو کې د سکول استادانو کې هم ډېر ښه استادان تېر شوي دي او هغه خو غالبا چې غیر معروف به وي خو په یو زما په استادانو کې یو ابراهیم استاد و چې هغه زما ډېر یو ښه ټیچر و دارنګې زمونږ اوس هم ژوندی دی زمونږ ټیچر دی سر اقبال زمونږ د علاقې اوسیدونکی دی چې هغې پرایویټ سکول هم او بیا د هغې مشر ورو هغې هستم صاحب نوم یې و هغې هم زمونږ یو ښه تربیت کړی دی چې رښتیا وي
او دارنګه د سکول په دغه چې کوم استادان دي نو په دې کې مخه خلک تیر شوی دي او دینی استادانو کې زما چې کوم د کم جمعات کې زناست یم د دې جمعات یو خطیب شیخ الحدیث والقرآن علامه نور الدین شهید اهل سنت رحمت الله علیه او بیا د هغې چې کوم ترو د هغې هم جناب همایون الشهید اهل سنت رحمت الله علیه دارنګې عبدالعظیم چې هغه یو رحمت الله علیه الشهید اهل سنت چې هغه یو معروف عالم دین مو شاعر مو او د امیر حمزه بابا رحمت الله علیه د شاګردانو کې راتلو په شعر او د شاعرۍ په دنیا کې د هغې دارنګې زمونږ یو بل معروف و مشهور استاد چې مشهور په شاه صاحب باندې خو شامنور مولوی صاحب رحمت الله علیه او سم زمونږ چې کوم استاد شیخ اسماعیل رحمانی صاحب چې په افغانستان کې اوس فی الحال د یو لوی د جامعه شیخ الحدیث دی او دارنګه ګڼ شمېر نور استادان په پنجاب کې زما یو استاد چې بیا وفات شو شیخ حیدر نقشبندی رحمت الله علیه هغه هم زما په اهم شخصیاتو کې او استادانو کې راځي چې هغوی زما په ژوند کې پوره لاس دی. بل دا راته مفتي صاحب نن سبا درس تدریس کم ځای کې روان دی مطلب کم ځای زما جمعې مونځ په دغه جامع مسجد زرغونی حیدرآباد کې جمعې مونځ وي او دارنګه د هفتې او د اتوار په ورځ باندې همدغه مدرسه کې تخصص فی الفقه سپیشلایزیشن ان فقه دلته مونږ دارالفتاء او زمونږ تخصص فی الفقه درس او تدریس مدي جمعات کې هفتې او د اتوار پر ورځ وي جمعې پر ورځ باندې د جمعې مونځ وي او دارنګه نور معمول د درس مطابق جامعه جنید یا غفوری کوم مدرسې نه جزه ما درس نظامی پورا کړی دا په هغې مدرسه کې د خدای په مهرباني واده تا اوم ویله او اوس دلته وایو زما درس او تدریس جامعه جنید یا غفوری چې دا یو ام المدارس ده تقریبا زمونږ د طالب علمانو چې کم تعداد دی د ټول د شاخونو تقریبا هغه تر 24,000 پورې طلبه کرام زمونږ د مدرسې په شاخونو کې سبق وایو تقریبا 200 پورې مدرسې زمونږ دي د دغه مدرسې د لاندې کارونه کوي او د هغې کې مختلف علما او د شغل د درس او تدریس پکې روان دی. جی بل مفتي صاحب دا راته ووایه تاسو په ټي وي باندې هم پروګرام کوي ډېر خلک درته کالز کوي د دې نه علاوه تاسو جومات کې هم دلته کې اوس هم د بلا خلکو تپوسونه وکړه دا راته ووایه زیاتر مسله تاسو ته مطلب سوال درته خلک کم جوړوي یو نن مو چې کومه جمعې مونځ باندې کم تقریر وکړو چې کومه مسله د طلاق مسله یو دا ډېره زیاته جنون دا عمومي توګه پوښتنه کیږي بل د میراث مسلې زنانه ډېرې پوښتنه کوي ورور والا حق نه راکوي او پلار چې کوم حق پاتې شوی میراث کې رونه را په ناستي یا ترونه په ناستي میراث په حواله سره او بل زیاته مسله د ښځې د خاوند د اختلافاتو مسلې چې کوم مسایل دا بیانېږي او د دې نه علاوه چې کوم زمونږ د کاروباري دنیا د دې حواله سره خلک مسایل خو کم پوښتنه کوي او کاروباري وظایف ډېرو پوښتنه کوي. بل مفتي صاحب دا راته کومه سوشل میډیا چې نن سبا راته دا مطلب هر انسان راځي نو دا راته دین تبلیغ کې مطلب دا مفید کردار ادا کولی شي. سوشل میډیا اصل کې زه به دا وایم چې لکه څنګه سوشل میډیا نقصانات ډېر دي دارنګه د هغې فواید هم ډېر دي. سوشل میډیا به زه د موبایل مثال ورکم لکه موبایل د استعمال څومره فواید دي همدارنګه په شا باندې د دې نقصانات هم شته دی. سوشل میډیا چې دا یو مهلک سیز دی خو لیکن که چېرې څوک ترې نه فایده اخلي نو دا یو بهترین سیز هم دی. همدغه شان دی که چېرې زمونږ د دنیا د جدید دور کې مختلف قسمه سیزونه وګورو دوه اړخونه هر شی دوه اړخونه لري ښه اړخ هم لري او بد اړخ هم لري نو ښه اړخ یې استعمالولې صحیح ده او د بد اړخ خو چونکې نن سبا ذهنیت او منټیلیټي دا جوړه ده سوشل میډیا څوک د ښې دپاره نه استعمالوي او زه یو خبره کوم عزیر صاحب زما یو ویډیو وه او ډېره زیاته شیر شوې وه او عجیبه کار دا و چې ما یې کوم ویوز وکتل مثلا ویوز یې 350 او شیر یې چې دا 500 نو ما ته پته ولګی چې دا ښه کار څوک خپله نه ګوري بس مطلب تا ته یې در حواله کړي چې ته یې وګوره ثواب موږ له رابخي. بهرحال سوشل میډیا استعمال د دې نه هم دا پته لګي چې خلک کم مفید د کمو خلکو دپاره مفید دی یوز یې چې دا ډېر زیات ښه چې دا کم دی ځکه چې که چېرې ویوز وکتل شي د ویډیوز والا اسلامیک ویډیوز څومره ویوز دي دارنګه اسلامیک چې کم پیجز دي یا کم یوټیوب چینل دي د هغې فالوورز څومره دي او دارنګې د نور والا فالوورز څومره دي نو دې نه دا پته لګي چې د میډیا د استعمال
ښه طرف کم طرف ته روان دی او بد کرم کم طرف ته روان دی. بل مفتي صاحب دا راته ووایه که موږ وګورو نن سبا عالمان چې کوم دي یو بل پسې ویډیوګانې کوي جی بس یو پسې ویډیو کوي بل پسې ویډیو کوي یو بل پسې خبرې کوي. هغه عالمانو ته به تاسو څه یره جی چې رښتیا خبره وي د داسې علماو په حق باندې که زه دا لږ سخت الفاظ استعمال کم چې د خلق نورو سوشل میډیا باندې دنیاوي نقصانات روان دي. انسان اخلاق متاثر کیږي، دنیا به زیات نه زیات تباه شي. خو زه علماو ته گزارش کوم چې دغه اختلاف د وجې نه د خلکو دین تباه کیږي، نور ویډ سوشل میډیا استعمال د وجې نه دنیا تباه کیږي، او دارنګه د دوی اختلاف د وجې نه خلکو ایمانونه تباه کیږي لګیا دي. په دین اسلام باندې قسمه قسم سوالونه راوچتیږي، او که چې کوم خلکو دا یو روش جوړ کړی دی چې تر اول را سره دا ویډیو وګورئ بیا زر ته وایم، نو اول هغه مبارک بیان وکړي بیا پسې دا ډبل مبارک بیان وکړي، نو عوام بیا په دې نه پوهېږي چې د واله ومنو که د واله ومنو. او کله نا کله داسې هم وشي چې دا علما چې دا کم وایي چې راشه چې دا غلطي درته وښایم، ډېر سوچ والا داسې کسان چې د اصلاح کولو په ځای باندې د دا غلطه خبره د هغه فالوورز هم وګوري او د فالوورز هم وګوري، او نقصان څه جوړ شي د هغه پسې چې کم خلک دي هغه یې ومني، او د په منونکو کې هم بعضې خبرې هغه ومني چې دی وایي هغه نه مني، هغه بل واله مني. نو دا یو لوی اختلاف دی، دا یو لوی زه وایم چې یو دینی فساد دی. زه وایم چې د دغه اختلاف نه ځان ساتل پکار دي. الحمدلله ما د دغه سوشل میډیا سره او میډیا سره تقریبا 10 کال دی، خو د ما په ټول دغه دورانیه کې ما چېرته داسې ویډیو نه ده کړی چې راځه چې دا فلانکی واورو او دا او زه دا ښه وینم چې د کومو خلکو دا طریقې کار دی د هغه څومره نقصانات دی، او ما چې کوم طریقې کار دی یا بل عالم طریقې کار دی نورو خلکو نه مو زده کړې ده، د هغې څومره مثبت یو کردار دی معاشره کې، شاید چې په دې نقطې نظر باندې سوچ وکړي نو علما دغه څیز نه بالکل اجتناب پکار دی. بلې مفتي صاحب دا راته ووایه که نن سبا موږ وګورو د همدې سوشل میډیا د وجې چې کوم دی مور پلار چې کوم دی بچي نافرمانه دي ډېر زیات، هغې خلکو ته به مطلب هغه ځوانانو ته به څه پیغام ورکړو؟ زه خو اول به مور او پلار ته پیغام ورکم، مور او پلار ته به دا پیغام ورکم چې د نافرمانۍ کې د ستاسو ملوث یې، او ملوث دا یې چې زه اکثر دا یو کله نه چاته نصیحت کوم نو زه ورته وایم چې بې وخته وخت چې څوک چاله اختیار ورکي او هغه څه هم وکړل په بې وخت په دغه اختیار کې ذمه دار مور او پلار دي. وجه دا ده چې یو ټول عمر لکه موږ وګورو نو اول فرست کلاس وي بیا سیکنډ وي بیا ترډ وي، خو که چېرې یو کس دی او هغه په فورث کلاس کې ناست دی او مور او پلار وایي چې نه دا موږ په 7th کې کېنوو، په 7th کې به څو ځل فیل کېږي، لازمه چې دا نو دا ولې بې وخته د 4 کلاس سټوډنټ 7 ته موږ پروموټ کړو نو بیا فیل کېږي، په هغې کې د چا نقصان دی؟ د مور او پلار دا کردار. نو بې وخته چې کله مور او پلار ماشومانو له سوشل میډیا اجازت ورکړي، په کور کې ورته وای فای لګولې وي، دارنګې د موبایل آیفون موبایل د 3 سترګو موبایل نو ولا په قرضو باندې ولا واخلي، نو که سبا له بیا دا بچي د مور او پلار نافرماني کوي نو لا تلوموني ولوموا انفسکم، قیامت پر ورځ باندې به شیطان هم دا خبره کوي، رب العالمین به ورته فرمایي هغه یو منظر به راځي چې دا کسان به رب العالمین ته ووایي چې دغه شیطان مونږ ګمراه کړي یو، شیطان به ورته وایي چې ما خو درته صرف لاره ښودلې وه در باندې کړي خو ما نه دي. نو دارنګې دا چې کومه د مور او پلار نافرماني کېږي لګیا ده په دې کې 90% زه والدین دا مجرمان کومه چې بچو له بې ځایه چې دا اسلام هم بې وخته مونځ نه دی فرض کړی، اسلام هم بې وخته حج نه دی فرض کړی، هر شی په خپل وخت باندې اسلام برابر کړی. پکار دی چې مونږ مور او پلار خپلو بچو بیا ادبیانه چې مونږ ګریوان ته لاس اچوي خبرې نه مني دا کوي هغه کوي، په دې کې مور او پلار ټول نه زیات قصوروار دي. او پاتې شو د مور او پلار خبره په دې ځای باندې ختمه کړو، پاتې شو د بچو چې کم کردار دی. نن سبا چې زه وینم او زما ناسته پاسته کېږي په دغې ینګ جنریشن کم ځي راځي اوس هم کسان ملاقات دپاره ناست دي، دارنګې ډېر خلک چې کم زمونږ ینګ نوجوانان دي د ټول نه لویه د مور او د پلار بې ادبۍ او د ګستاخۍ او که هر څومره مور او پلار پکې ملوث دي، خو د ټول نه لویه خبره دا ده چې نوجوانانو دپاره دا وایم چې یو کسو او صحابي رسول د حدیث مبارک کې واضح راغلي، تفسیر رازي ذکر کړي دي، په خوله باندې د هغه کس کلمه نه جاري کېده چې څوک د مور او پلار بې ادبه او ګستاخه و. نو چې کم یو انسان په مرګ په وخت کې
د مور او پلار بې ادبۍ د وجې نه په خوله باندې کلمه نه راځي. زه وایم چې که بدرنګه انسان ما ته څوک وایي چې ما ته په ځمکې سر باندې بدرنګه او بدبخته انسان وښایه، زه به د مور او پلار نافرمانه کس ورته ښایم ځمکې په سر باندې. زما تجزیه دا ده. او که څوک راته وایي چې خوشقسمته انسان ما ته راونیسه او راته وښایه، زه وایم چې د مور او پلار فرمانبرداره بچی دا د دواړو جهانو خوشقسمته دی او د مور او پلار نافرمانه د دواړو جهانو بدبخته انسان دی. بل مفتي صاحب دا راته وایي که اوس موږ سوشل میډیا باندې هم خبرې اترې وکړې، زه وګورم په ټیک ټاک باندې پنجابي سړی چرته هم کنځل نه کوي، چې راځي پښتون کنځل کوي او هغې ته د یوې شپې چې کوم دی 10 لکه روپۍ میلاویږي په هغه کنځلو باندې. نو مفتي صاحب تاسو به حکومت ته پکې څه پیغام ورکول غواړئ او دې خلکو ته به تاسو پښتانه دي پکې سپیشل ټول؟ زه د پښتنو ته پیغام نه ورکوم ځکه چې دا څومره چې څه اورو او څومره څه مو واورېدل، دا زه وایم چې د ما په نصیحت به کار ونه شي، ځکه هغوی له نصیحت نه ورکوم. البته حکومت ته به دا ووایم چې څومره اختیارات د ستاسو سره په لاس کې دي، لکه څنګه مختلف قسمه د فحاشۍ، عریانۍ، د هیروین، د چرس، د منشیاتو دپاره دوی یو حدبندي جوړه کړې چې که دا جرم څوک وکړي نو داسې کیسه به ورسره کېږي. زه وایم چې د ټیک ټاک هم هغه جرایمو کې راځي یا داسې ویډیوګانې چې لایف کم ویډیوګان راځي، دا په هغې جرایمو کې راځي چې په دې باندې د انسان ایمان تباه کېږي، اخلاقیات تباه کېږي، فسق و فجور راځي، فحاشي راځي. زه وایم چې زه یو گزارش کوم او پیغام ورکوم واکدارانو ته چې دغې څیز دپاره هم څه داسې پالیسي تیاره کړي چې که چېرې داسې خبرې څوک وکړي یا داسې لکه مثال طور پر زمونږ حکمرانانو پسې څوک خبرې وکړي، د فوج پسې خبرې وشي یا نور داسې څوک د عدلیت څوک توهین وکړي نو مونږ ګریوان نه رانیولې وي او مخې سره یې رانیولې وي. نو دا زه وایم چې که چېرې څوک هم سوشل میډیا د هر چا یو اختیار دی، خو لیکن که څوک حدود پار کوي هغوی دپاره څه هغه پکار دی، ځکه چې که نصیحت باندې وای نو دا زموږ نه ښه زیات مولیان دي چې دا څوک دا کارونه کوي، دا زموږ نه ډېر ښه پوهېږي چې مونږ بدترین خلک یو، مونږ فسق کوو، فجور کوو. او بیا هغه کسان چې کوم کسان شپې په شپې لک او لس لکه روپۍ وله ورکوي هغوی ته هم ښه پته ده چې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کریم فرمایي چې د بل انسان سره په ناروا کې، په ظلم کې، په ګناه کې تعاون ورسره مه کوه. نو دا تعاون چې دی نو دا هم چې څوک یې ګوریم کبیره ګناه ده، چې څوک یې کوي هغې دپاره ډبل کبیره ګناه ده. خو په دې نصیحت باندې ما خیال چې نه کېږي او که نور علما را جمع شي او نصیحت وکړي وزیر صاحب په دې باندې نه کېږي، دا د ډنډې خلک دي، دا په ډنډه باندې برابر دی. بس مفتي صاحب اخرنی سوال درنه دا کوم چې دا راته زنانو تعلیم او د حقوقو حوالې سره اسلام څه زنانو تعلیم او که حقوق دي، زه به دا ووایم چې واضحه ده چې قرآن او حدیث مبارکو کم حقوق بیان کړي دي، د دې نه باخبرتیا ضروري ده چې مالا په چوکټ کې څومره اوسېدل پکار دي. د چوکټ نه چې زنانه بار شي د هغې دپاره اسلام څه تعلیم ورکړی دی. نو اندرون و بیرون د سړي او اندرون و بیرون د کور نه د ښځې اسلام په واضحه ټکو باندې کړی دی او هغه ماډلز تیر شوي دي او موږ دپاره ماډلز د سړو دپاره پیغمبران او اصحابه کرام دي او دارنګې د بیبیانو د زنانو دپاره ماډل چې دي د حضور بیبیانې، د اصحابه کرام بیبیانې، اهل بیت اطهارو بیبیانې، هغوی څنګه ژوند تیر کړی دی هغه خپلول، دا د هغوی حقوق اپناول هم دي او حقوق ادایګي هم ده. بل مفتي صاحب بس اخره کې به موږ د نوجوانانو ته څه پیغام ورکوو؟ زه به دا پیغام ورکوم او زه به زړه خبره وکړم که زه چېرې زه د خپل ورور یا د خپل بچي دپاره یو خبره خوښوم، هغه دا خوښوم چې نن سبا په دغې پرفتن دور کې خو خلکو ناسته شروع کوي او د خو خلکو د سوري او د چت لاندې ناستې سره به د انسان هغه وایي چې کله هم د الله په خو خلکو باندې، نیکانو باندې، علماو باندې چې کوم رحمتونه راوریږي نو وایي داسې چې څوک ورسره ناست دي هغه هم د هغې رحمتونو لایق شي. او علما لیکي چې دا اوبه چې دي دا اوبه نو دا چې کله به فریج کې کېدې نو د اوبو نه هغه واوره جوړه شي. ولې واوره جوړه شي؟ ځکه چې په یخ ځای کې وخت تیر کړو. دغه شان دی که چېرې زمونږ نوجوانان صحیح ده د دنیا، زه نه وایم چې دنیا مه کوئ، روزګار کاروبار دا مه کوئ، نه، بلکې دا ټول شیونه په خپل ځای باندې، خو لیکن د ځان د بدلو دپاره هغه فریج ته ځان ورستل پکار دی چې انسان کې
تبدیلی راشي که یو وایي حدیث مبارک یو کس دی هغه عطر ناخلي په عطرو دکان کې او که یو ساعت پکې کېناستو راووتو او عطر یې نه لګولي وي نه یې اغوستی وي خو د هغه د بدن نه خوشبویي ځي او که یو کس دی په بټۍ کې ناست وي او هغه بټۍ کې کار هم نه کي خښ دی او دا جوړ هم نه کي خو چې راوځي یا به یې کپړې ګندوي یا به تریخ بوی ترېنه ځي نو زه دا وایم چې د خپل ژوند دنیا کې یوه هفته کې ټولې ورځې انسان په دنیا کې تېره کړي یوه ورځ د داسې خلکو سره هم ناسته پکار ده چې د هغوی دنیا هم ښایسته کړي د هغوی آخرت هم ښایسته کړي او بیا داسې خلک وفاداري آخرت چې کله راشي بیا هغې خلکو پسې ګرځي چې چا ورسره په دنیا کې ناستې کړي وي. مفتي صاحب د وخت راکول ډېره زیاته مهرباني جزاکم الله مهرباني. جی ګران وطنکو دا موږ سره مفتي اکرام الله جنیدي صاحب چې د هغوی د ژوند حوالې سره موږ خبرې اترې وکړو نور مختلف سوشل میډیا حوالې سره هغوی سره موږ خبرې اترې وکړې نو ما له را کې اجازت د الله په امان.